دا منکرین حدیث چې کوم دي کوم خلکو د حدیث مبارکونو انکار کړی دی نو داسې قسمه جماعتونه په دنیا کې درې قسمه خلک دا موجود دي. ان د دې منکرین حدیثو درې اقسام او انواع دي. اول قسم منکرین حدیث هغه دي چې هغې ته علما کرام وزاعین وایي. یعنې وزاعینو مطلب دا دی چې داسې خلک د دین اسلام په نوم پیدا شوي دي چې د ځانه یې منګړت احادیث جوړول او خبرې به راجمع کولې او ویې چې دا د نبي صلی الله علیه وسلم روایت او د هغې مبارکانو احادیث دي. نو داسې خلکو باره کې محمود علیه الصلاة والسلام خبر ورکړی دی چې سیکون فی آخر امتی اناس. محمود علیه السلام فرمایي زر زما په آخري امت کې به داسې خلک پیدا شي یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. داسې حدیث به تاسو ته بیانوي چې نه به تاسو اورېدلي نه به ستاسو پلارانو اورېدلي. داسې خبرې به کوي. فایاکم و ایاهم. محمود علیه السلام فرمایي چې دغه خلکو نه ځان وساتئ او دغه خلک د خپل ځان نه چې کوم دی لرې وساتئ. یعنې غرض دا دی چې وزاعین د حدیثو د ځان حدیث جوړول او نبی صلی الله علیه وسلم ته نسبت کول نو غرض او مقصد د خلکو سره دا و چې د نبی صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث باندې د خلکو اعتماد ختم شي او د خلک چې کوم دی ګمراهۍ طرف ته لاړ شي. دویم جماعت چې کوم دی منکرین حدیث کې هغه محرفین دي. محرفین هغه خلک دي چې دی به قرآن او حدیث په ظاهر خلکو ته وایي چې مونږ قرآن منو حدیث منو ولیکن د قرآن او حدیث معنا او تاویل د خپل ځان نه کوي. تاویلات د خپل عقل مطابق کوي. د ډېر بدیهي مسایلو نه بیا انکار وکړي او د اسلام نقشه چې کوم دی نو دا خلکو خرابه کړې ده. لکه داسې خلکو باره کې چې محمود علیه السلام فرمایلي دي چې زر دی چې زما په امت کې به درې او یا فرقې پیدا شي. نو هغې کې دې طرف ته اشاره شوې ده چې خلک به ځان ته مسلمانان وایي ولیکن قرآن او حدیث کې به تحریف کوي نو خلک به ګمراه کوي. درېیمه ډله چې کوم دی ډېره خطرناکه هغه بالکل منکرین حدیث دي چې هغې د نبي صلی الله علیه وسلم د حدیثو نه ظاهره باندې انکار کوي او وایي چې منشا د دین چې کوم دا هغه صرف یعنی هغه اصل د دین چې دی هغه صرف قرآن دی. قرآن کې چې کومې خبرې موږ هغه خبرې منو نورې خبرې به نه منو. داسې خلکو باره کې محبوب علیه الصلاة والسلام خبر ورکړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا انی اوتیت القرآن ومثله معه. محمود علیه السلام فرمایي خبردار ماته الله تعالی قرآن راکړی دی او د قرآن سره مثل نور هم راکړي چې مراد د عین حدیث مبارکه دي. خو محمود علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې آخر وخت کې به داسې خلک پیدا شي چې هغه خلک به رجل شعبان علی اریکته غټ خلک به وي. یعنې مطلب دا دی چې دغه خلکو به دنیاداره خلک به وي د دنیا د لالچ پسې انختی خلک به وي او په تختونو باندې به ناست دي. یعنې مطلب دا دی چې په پالنګونو تختونو ناستو باندې چې د خلکو به د دین اسلام د زده کړې دپاره سفر نه کړی او مشقتونه او صعوبتونه به یې نه برداشت کړی د چا نه به یې زده کړه نه کړی او خلکو ته به داسې وایي چې علیکم بهذا القرآن تاسو صرف د دې قرآن تابعداري وکړئ چې څه په دې کې حلال دي او حلال وګڼئ څه چې په دې کې حرام دي او حرام وګڼئ ما سوا نه نور حرام شته نه حلال شته. نو منشه نبی علیه الصلاة والسلام د دغه خلکو بیان کړه چې په ظاهره به خلکو ته وایي چې موږ صرف دا قرآن منو د دې حلال حرام منو او د حدیثو نه چې کوم دي نو دا به انکار کړي. او حال دا دی چې د اهل سنت والجماعت خو دا ایمان او عقیده ده چې څنګه حلالول او حرامول قرآن کړي داسې حدیث مبارکه هم کړي او د هغې ډېر امثال موجود دي. او د منکرینو حدیث مبارک محمود علیه الصلاة والسلام د هغې بالکل موږ تاسو ظاهر کړي دي چې کوم خلک په ظاهره وایي چې صرف قرآن ومنه د دې حلال ومنه او د دې حرام ومنه ما سوا نشته نو دغه خلک د منکرینو حدیثو یو خطرناک چې کوم دی جماعت او ډله ده.